مخروطیا دی وکړه چېرته تللی وي مخروطیا کې تکلیفونه راته ووایه که نه څه تکلیفونه هغه د جیل ژوند ښه وکړو دښمنۍ کې هغه بهر ژوند ښه و ډز نه مخکې موږ دا سوچ ولې نه کوو 21 کاله دښمنۍ وشوه که نه په دې کې د خپل ستا د کوره څو جنازې اوچتې شوي اندازې مطابق 3.5 کروڑ یاد کړې که نه چې په دې باندې چېرته کې کارخانه لګولې وې چېرته کې کاروبار دې لګولې شروع کړی وې که نه نه به څنګه وه بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او نن بیا ستاسو ملاقات ته یو خاندان سره کوم او دغه خاندان هم د دشمنۍ په اور کې سوځي د تیرو 21 کالو نه دا خاندان د دشمنۍ په اور کې سوځي شوګیري دي خوشحالي نشته دغه شانته کې جنازې اوچتې شوي دي د ماشومانو په لاسونو کې قلم او کتاب نشته وسله ده قدرمنو دا وخت موجود یم زه له صوابۍ ده د رزړ په تحصیل کې او د نارنجي په کلي کې ستاسو ملاقات د دې خاندان سره کوم په دوی چې دا کم څه دا کم تکلیفونه دا کم دردونه تیر شوي دي دا د دوی د خولې نه اورو راځئ مخکې ځو قدرمنو کتونکو دا وخت تاسو ما سره دا د دشمنۍ په اور کې سوځېدلی خاندان وینئ د دوی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ستاسو نوم دی زما منشیر نوم دی منشیر نوم دی ښه منشیره وایه که نه د څونه 21 کالو راسې خو د دشمنۍ په اور کې سوځېدل دي نور څه دي بس جد دشمنو کې خیر نشته نه جی زمونږ د 2005 نه راوالی دا د 2026 شو دا مسالې زمونږ روانې دي او دې کې چې نه هر قسمه تکلیفونه مونږ تیر کړل او خیر پکې نشته زمونږ مثال مال خال هم چې نه په تاړو تاثیرونو کې ولګېدل داسې د خلاف هم په تاړو تاثیرونو کې لګي تاسو څونه عمر دی زما عمر جی 32 سال دی 32 سال ته خو ډېر ورکوټی وی که نه او جی زه ډېر ورکوټی وم په دې کې بس په دشمنو کې رالوی شو سبق ته څونه ویلی سبق مې جي 10مه پورې ویل دی 10مه پورې بعد د هغې نه دشمنۍ نه پاتې بعد د هغې د دشمنۍ د وجې بس پاتې سکول کې چې وي څه خوبونه دي لیدل بس سکول کې جیونه مونږ وایي چې جي چې د ښه افسر رانه جوړ شي ستا د والد صاحب دی او جی دا مې والد صاحب کاکا جي څه به دې وي چې زوی به مې ډاکټر شي ها جی بس بالکل مونږ خو دا خیال و چې او څه ته جوړ شو چې افسر ته جوړ شي نوکري وکړي مثال که نه او دغه م خوښه وه خو بس د الله له طرف نه دا مطلب دا دی چې بس دې کې به مونږ څه ووایو قلم یې وغورځوه کلاشنکوف او تمانچه یې راواخیست جی بالکل بس دغه ټوپک او تمانچې لکه مثال د افسرۍ ارمان خاورې ایرې شو بالکل هغه خاورې ایرې شو شوګیرې شوګیرې هم ټولې چې دنه وکړې بالکل تر اوسه پورې تقریبا 2 کاله پکې لکه ما ځای مافورتیا وکړله لکه کله یو ځای ګرځه کله بل ځای مثال که نه سره د غمه ویل د دشمنۍ نه مخکې به د غنمو پرې پټي کې کټ واچو څادر به دې په ځان راخ پښتو به دې راکړل اوله و دغسې بیا پراته مثال لکه د دې نه مخکې اوس په خپله کوټه کې په سکون سره خوب نشو خپله کوټه کې په سکون سره خوب بالکل نشو کولی او جي صحیح ده سبق هم درنه پاتې شو مخروطیا دې وکړه چېرته تللی وي مخروطیا کې مخروطیا کې جی بس ماموندو ته لاړو بس یو ځای بل ځای به مخروطیا کوله بس خپل ژوند به کوو د سختو سره مندو کې ژوند څنګه بس جی ژوند ډېر زیات سخت و بس هلته به شپه مثال په تکلیف و هر ورځ به په تکلیف و تکلیفونه راته ووایه که نه څه تکلیفونه تکلیفونه او بس جي ډېر زیات و چې تلو به نه مخروطیا وه بس ته پولیس یره به وه د خلاف یره به وه هلته به چې لاړو بیا چې د هغې ځای نه به راتګ و نو هغه به هم د یرې سره و بل د اجرتي یره به پکې وه خو بس دشمنۍ دي او د الله د طرفه جوړې دي نو بس الله دې خیر وکړي کپړې وینځل به چا کپړې بس دا په خپله کول کپړې وینځل به وو چای روټۍ به هم خپله کول خپله به یې پخول او جي خپله به پخول بس او جي خوب به هم نه خوب به نه و بالکل بس شوګیرې به وي نه کاروبار هم نه کاروبار هم نو بس کاروبار به څه کاروبار و خو د سختو سره و ځکه به مخروطیا کې او په دشمنو کې بیا کاروبارونه خو نه کېږي که نه سخت دی واده دې کړی او جي واده مې کړی دی بچي شته او جي 15 بچي مې دي اوس سبقونه وایي او جي اوس بس سبقونه وایي دلته دی خپلو سکولونو کې وایي سرکاري کې نو څنګه سبق وایي نو بس حاجي څه سبق دی زموږ چې کوم ارمان دی چې هغه په ښه سکولونو کې سبق ووایي او چې ته ښه تعلیمونه وکړي او څه ترې جوړ شي خو په دشمنو کې نه کېږي ځکه چې د هغې خرچې شي او ښه سکول خو ورکه یو طرف ته کوو فی الحال په دې کلي کې چې ستا کوم سکول دی که نه
ته خو به هغې ته هم په یره باندې لېږې. او جي نه بس ته تکلیف یې که نه هم دشمنو کې خو بس دغه مسلې ډېرې او بس الله نه به د خیر سوال کوو. جیل دې خوړلی؟ او جي 14 میاشتې مې جیل کې تېرې کړي دي. دغه د جیل ژوند ښه و که د دښمنۍ کې هغه بهر ژوند ښه و؟ یاره جي بس د جیل خو ډېر لاندې ژوند دی لکه جیل ته چې هغه جیل ته چې ځي مشران متل کوي هلته سړي ته دا متل ډېر زیات کېږي وایي د یوې ورځې نه راوي د 100 کالو دله راځه. او جي نه خو ډېر د تکلیفونو سره شي ځکه چې ډېره ښکلې خبره دې وکړله کاکاجي. مونږ چې نرتوب کوو که نه او په دې ټوټو پسې م تمانچې تړلي او په نه خبره باندې سړي نه درز وباسو که نه دغې ته نرتوب وایي خو چې کله بیا په پردۍ کوټه کې راباندې سسېږي که نه او یا په خپله باندې بیا زه جامې وینځمه په خپله باندې زه ځان له چای او روټۍ پخومه او بیا هلته کې هغه سړی یم چې زه د کلي ملک یم خو چې کله زه مخرور شمه او هلته کې بیا زه پردۍ حجرې صفا کومه دا نرتوب دی. او پردی خدمت مطلب دا دی بیا هم ډېر ګران کار دی چې سړی کوي. دا موږ سوچ ولې نه کوو د ډز نه مخکې؟ زه سوچ بس زمونږ مثال نه شیطان راسره دی بس او وسوسې راکړي اچي بس الله دې پکې خیر واچوي. امین شیره د ډز نه مخکې موږ دا سوچ ولې نه کوو؟ بس چې دا د معاشرې خبره ده کومه معاشره کې چې تعلیم سیوا شي که نه نو هغې کې زده کړه وشي پوهه راشي خو بس زمونږ کلي داسې دي علاقې داسې معاشره ټولنه ده چې کوم ځای کې معاشره برابر وي نه هغې کې دا مسلې نه وي خو بس زمونږ د کلیو کې جاهلیت دی او الله تعالی چې دا جاهلیت ختم کړي. زه خو دا وایم چې یو طرف ته او بل طرف ته که ته د یو سړي نه 100 مرګونه م وکړې که نه خو اخره به بیا هم ته خبره په جرګه او په روغه به یې ختمې. بیا ولې مونږ د ډز نه مخکې دا سوچ نه کوو؟ او جي بالکل او نو بس په روغه به ختمېږي نه ځکه چې د دشمنو دا داسې څیز دی که چېرې ته مثال په جومات کې یا په مدرسه کې د خیر ښېګړې یا پیسې ولګوې په کار راشي. د دشمنو دا داسې کار دی چې پیسې به دې هم دنیا ولګي کړاوونه به دې هم وشي نه د خیر شه نه د خیرات شه بس هغه فضول لکه د آرام او هغه حساب کتاب وي بس یو آرام ځای کې ستا هغه هر څه لاړ شي نو سړی خفه په دې چې یاره زما مال خال جان په دین قربان شي او د الله په لارو کې خرج شي نو زمونږ هم خوښه دا ده چې یاره به یې مونږ ښه طرف ته لاړ شو. په دې 21 کاله دښمنۍ وشوه که نه په دې کې د خپل ستا د کوره څو جنازې اوچتې شوي؟ یاره جي زمونږ د کوره په دې دشمنو کې 3 جنازې اوچتې شوي دي. کومې کومې رشتې وي؟ هغه جي بس د پلار د تره زامن وو ټول او یا ټول د پلار او د تره زامن وو. یو پکې جي خورایې دی یو پکې خورایې او دا دوه د تره زامن دي. صحیح ده. او دا یو پکې چې دنه مې خورایې جوبل دی او یو مې پکې بل وښې جوبل دی. صحیح دغسې به د بل طرف هم او جي بالکل مړي شوي که نه خپله باندې یې مخرورتیا کړې؟ او جي 2 کاله مې تقریبا پکې مخورتیا وکړه. هغه ژوند څنګه و؟ هغه ژوند ډېر زیات برباد و جي خراب و بس سختو سره ژوند و نو او شوګیرې به وې مطلب دا دی چې بس مونځ او دس هم پکې هم څه په دغه به د یرې مونځ به یرې مونځ به دغه به وکړه نه ټول تکلیفونه خو بس صحیح ده. اسانه اوس چې دا خپل ځای باندې شوی که نه او جي څنګه خوب شته؟ اوس خو جي به دومره لږ ډېر سکون میلاو شو اوس خو ګزاره کېږي او اوس خو په ځای نو لکه مطلب دا دی ډېره یره نه که نه نوره خو خپله کوشش سړی کوي لازمي اوس مثال بار زمونږ کس ولاړېږي که نه لکه خامخا خپله کوشش مونږ کوو د یرې خوب دی بس او ټول د یرې خوب لکه مطلب دا دی د شپې خو د یرې خوب یې در ودی خو خوب مو هم نشته دا دغه شي بالکل. دا اختر چې راشي که نه نو خلکه جانمازونه واخلي عیدګاه ته ځي او جوماتونو ته ځي که نه تاسو څه کوئ؟ بس جي مونږ هم عیدګاه ته لړ شو خو څه د عیدګاه تله داسې چې بس عام ځان سره خپلې ټوپکې والو او لکه د مشکل سره لکه په آزاد له خو سړی لاړ نه شي چې یاره په آزاد له لړ شي خپلې کښېني سړی مونځ وشي یو بل له مبارکۍ ورکړي سار شي او مونځ وشي د مانځه نه بعد بس مونږ کوشش دی چې یاره مونځ وکړو زر تر زره کور ته ځان ورسوو. صحیح. دا د 21 کارونه ستاسو د اخترونه داسې بې رنګ او بې مزې را روان دي؟ بې مزې را روان دي جي بالکل. صحیح. شیره جي د دې جنازو اوچتولو نه علاوه نور خو به هم ستا ډېر تاوان شوی که نه په تحصیل کچرو باندې په ټوپک او په وسله اخیستو باندې چې ډېر زیات نقصانونه شوي دي ځکه چې کله زمونږ مخروران شو نو په هغې ټایم کې زمونږ د کوره لکه 30 کټونه داسې د کور نه پکي داسې د کور چې کم قیمتي سامان او پولیس زمونږ بلا نقصان وکړو لکه هغه لوښي هر څه پکې مات شو کټونه هر څه اوس هم په تاڼو کې لا پراته دي
بیا د هغې نه علاوه چې دنه وکیلان شو، لکه د هغې وکیلان هم نن سبا ناکاره پیسونه دي. موږ دلته صوابۍ کې چې دنه وکیلان 2 وکیلان نسلي و، بیا های کورټ کې ونسل د ضمانت لپاره، بیا په سپریم کورټ کې وکیلان ونسل. په هغې ښه بیا دغه وشوه، لکه خرچې وشولې. بیا دلته موږ ټرایل وچلو، په ټرایل کې بری شو، خو لکه کم از کم زموږ نه اسټیمیټ درته یاد دی چې څومره 100 روپۍ دې لګېدلي؟ 3.5 کروڑ روپۍ زموږ په دې دشمنو کې لکه نقصان وشو تقریبا. لکه دا کم دی، خو دا د اندازې مطابق 3.5 کروڑ یاد کړې که نه، چې په دې باندې چېرته کې کارخانه لګولې وې، چېرته کې کاروبار دې لګولې شروع کړی وی که نه، نه به څنګه وه؟ نو بل صاحب ډېره زیاته غوره وه. مثال لکه دا پیسې زموږ نه لړې په تحصیل او په تاڼه باندې مثال او لکه په های کورټ باندې که نه سوځېدلي دي، او دا ټولې سوځېدلي دي. تقریبا 3.5 کروڑ روپۍ بالکل تقریبا دا زموږ په قلم لیکلي دي. زه هم دقه ویمه که نه، زه هم دقه ویمه چې په دشمنۍ کې زه رورم بیلمه، پلارم بیلمه، بل رشته دارم بیلمه، پیسم بیلمه، ګټه زه څه کوم؟ لکه سوچ ولې نه کوم د ډز نه مخکې امین شیره؟ بس جی په دشمنو کې ګټې نشته دی، دا ټول نقصان دی، او دا د شیطاني حرکت دی. او بس الله تعالی دی ټولو مسلمانانو له پوهه ورکړي، او الله پاک دی د ټولو مسلمانانو دا مسلې ختمې کړي. ځکه چې په دشمنو کې 100 مړي وکړي نو هم سر به یې روغې له راځي، او نه دا په کچ کېږي، او نه دا کچ کړی دی. لکه څنګه چې تا ته مونږ ووایو چې یاره زمونږ 3.5 کروڑ روپۍ نقصان وشو، داسې زمونږ نه مړي وشو، جوبلې وشولې، داسې د خلاف نه مړي وشو، داسې د هغې نقصان نه وشو، ظاهره خبره نه مونږ څه وګټل نه هغې څه وګټل، ټول نقصان دی سراسر. چې ګټه هېڅ نشته، بېعزتي مې کېږي، جوبل کېږمه، مړ کېږمه، پیسه مې سوځي. بالکل. دویم چې سوچ ولې نه کوو؟ زه سوال دا دی امین شیره چې سوچ کوو ولې نه؟ دغه وخت کې زموږ په دې عقل څه پردې ولګي، څه چلي؟ بس جی دا انسان دی پوه نه شي. خو نن سبا په معاشره کې غټه مسله دا ده چې لکه هرې مسلې ختمیږي، دا چې کمې وړې خبرې راشي د کلي مشرانو له پکاري چې دا مسلې په ټیم باندې ختمې کړي. ته څه وایې چې مشران یې نه حل کوي؟ دا مشران په ټیم باندې د خبره باندې ګاس راکاږي، هغه خبرې د هغې نه اوږدې شي، چې اوږدې شي ورو شیطان پکې وسوسې اچي. بل د معاشرې خلک هم څه داسې چې راځي به تا ته به دا وایي چې یاره ستا خلاف دا ووې، دلته به تا نه خبره وباسي، لړ به شي هغې ته به ووایي چې هغې دا ووې. اکثر داسې یو بل ته تیار کړي چې بس مرګونو ته تیار شي. مسلمان دغه مسلمان به یې که نه، دغه مسلمان چې کله مونځو کې لاس اوچت کړي نو خدای پاک وایي د 2 کور روغ کې، خو پکې په خپله بندونه ککړي چې د مونځ ته راودرېدو نه مخکې هم د چا د حجرې نه او د چا د کوره به راوتې هلته کې به هم شیطانت کړی. دا زمونږ د منافقت لیول دی، کورونه به څه روغ شي؟ بس غټه مسله دغه زمونږ د پښتنو په معاشره کې غټه مسله ده ښکاره چې کله د یو زما ستا مثال جنګ راغی او مشران سمدس راپاسي او دې کې مخنیوي وکړي او دې کې د خیر خبرې وکړي او د سره مسلې ختمې کړي، نو دا مسلې بیا دشمنو ته دا مړو ته دې ته نه ځي. خو چې کله دې نه مشران په کلاره کښېني وایي چې پرېږده یو بل سره دې پوه شي، نو دا مسلې بیا داسې هلته راشي چې بس بیا مړو سره او دې خبرو سره سړی مخ شي. کاکا جي خواهش څه دی؟ بس خواهش خو جي زمونږ دا دی چې بس مونږ وایو چې خپل مونځ اودس هم وکړئ، مثال حجونه عمرې هم چې ته پکې وکړئ، مثال لکه کولا وګرځېدې لکه مثال دې دشمنۍ نه خلاص او الله دې موږ دې دشمنو نه بس ټول خلاص کړي او برخلاف وخو موږ هم خو بس الله دې رحم وکړي. ستاسو خواهش دی؟ بس زمونږ هم چې دا خواهش چې مونږ وایو زمونږ غټ خواهش دا دی چې زمونږ د اعمال د الله تعالی په لارو کې ولګي، داسې د خلاف الاعمال هم د الله تعالی په لارو کې ولګي. مطلب دا چې ته دا وایې چې په وسله او په ټوپک او په کارتوس او په اجرت باندې نه لګي، په دې نه لګي، بالکل چې کار خیر کې ولګي. نو لکه خیر پکې نشته په دشمنو کې، او الله دې د ټولو مسلمانانو دشمنۍ ختمې کړي. او زمونږ ټولو ته دا درخواست دی چې نوې هم د چا مسلې راشي نه دې د سوچ پکاري، ځکه چې بیا وروستو دا خبرې ډېرې ګرانې شي او ډېرې تکلیفونو سره سړی مخ شي. صحیح ده. ما ته خو نه ده پته چې ستاسو دشمني له څه نه جوړه شوې ده، خو نن سبا خو وروره په دې هم خلک مرګونه کوي. زما په وټساپ په سټیټس پسې دې وخاندلو او زما په ټیک ټاک باندې غلط کمنټ وکړو، وروره درش شي چې سړی مړ کړي. نن سبا خو دا لوبې هم راوتي دي او چې غټې مسالې دي، خو شکر دی زمونږ خدای خبرو سره دغه نشته. دا ویمه دغه خلکو ته به څه وایې؟ نو بس دغه خلکو له هم دا خو زه د دې خبرې زیات تر کوشش زمونږ دی چې دا د مور پلار ګناه دی، ځکه چې مور پلار د لوکي له
په لاس کې قلم ورکي او په کار دی چې مدرسو کې داخل کی ځکه ته د ډوکی له موبایل والے غاټي یا د ډوکی په مخ کې ته موبایل ګوري او ازادي ته ورکي او ماشوم لکنه نه غټه وجه د مور پلار کې دي شي بیا بدل غم راوړي دي کې خوشاله نشته په کار دی چې مور پلار د زوینه دا تاسو کې چې ما خام شي د خپل الوات تاسو کې چیرې تا ولنا وخت کو ولنا وخت کور ته رالی یا د موبایل د ارس کار کردار د وګوري چې زما د ازوي سکی او د کم ځای کې ګرځي او په کم میپل کې ګرځي نه الګي بټي کېږي ته د خپل زوی ته پوس نه کوي چې د مدرسې ته تللی که سکول ته تللی کنا چې ته لو پراینو الکانو سره ګرځي نو چې کله د مور خپل د الوات نه دغه خوشي نو بس الوات دې طرف ته لاړ شي بیا د مسالو سره دا کیسه دا غمونه وراوړي نو تاسو د دې خاندان دغه جړه او فریاد واورېدلو خپل خبرې به راټولو ما خو د امین شیر نه یو غیري سوال کوم چې امین شیره دشمنی دی په ژوند کې څه تبدیلي څه فرق راوستلو یاره جی ډېره تبدیلي راوسته مونږ پکې ډېره مثال سړي ته د دشمنۍ نه مخکې چې کله دغه نه سړي ته پته نه لګي خو کله دا مسلې په سړي راشي کنه مونږ زیات تر داسې چې د چا خبرې راشي د توتو مې یا داسې خبرې راشي او مونږ عمر کم دی خو بیا هم سناسو په لږ عمر کې زده کړه وکړه چې جیل پکې ولید او جرګو سره پکې کېناستو دغه شانو ارسه ولید چې یاره سختې ډېرې دي نو مونږ هغې ته دا نصیحت کوو چې وروره د دې خبرو نه ځان ساتئ ځکه چې په دشمنو کې خیر نشته ځواني پوی کړي نه جی په زمانه بس ځواني نه ده بس لکه د اوره چې تېره شوه نو په اور سوځې لګیایي په اور سوځې لګیایي صحیح ده قدرمنو تاسو د دې دغه خبرې واورېدلې فیصله په تاسو باندې پرېږدم او زه هېڅ هم نور نه وایم چې که په دشمنۍ کې عزت وي خو ویې کوي که په دشمنۍ کې ګټه وي خو ویې کوي که پکې بېعزتي وي تاوان وي نقصان وي یره وي بې ارامي وي بیا ترې ځان وساتئ قسم په خدای که د چا خبرې په چا پسې نښلي اوې زه چې په یو بوټي باندې 10 مرګونه وکړمه نو 200 په تندر دې دغه بوټی ولګي د خدای خاطر وکئ د امن لار خپله کوئ او که تاسو د امن لار نه خپلوئ او په وړو وړو خبرو باندې مرګونه کوئ په یو بوټي باندې مرګونه کوئ په لوی ځای باندې مرګونه کوئ په مرله ځای باندې مرګونه کوئ نو ګورې ګټې نشته صیبه دا یو خاندان دی خو دا یو خاندان نه دی دې تاسو ته مستقبل وښودلو چې دې شي مستقبل دا دی جنازه به موچته پیسه باندې به مور بلیږي په خوب به اور بلیږي په خوشحالو به اور بلیږي د بچي د لاسه به کتاب زی قلم به د بچي د لاسه زی په هغې وړو چاچو کې به وسله او کارتوس راځي د خدای خاطر وکئ د امن لار خپله کوي خبرې په خبرو باندې ختمه کوي دشمنو طرف ته او ډزو ته مرګونو ته حالات مه بوځئ خوشحاله اوسئ آباد هم غواړم